دا بېباک رایې ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې افغانستان حکومت د دغه دهشتګردو به سرپرستي کوله او د انډیا یې ملګرتیا کوله خو د پاکستان فوج ورته کومه جوابي کاروي چې وښودله او د هغوی کوم جارحیت و هغه د خورو سره خورې که نو په دې باندې ولس ډېر زیات خوشحاله دي د پښتونخوا د خلکو سره به خبرې ترې کوو چې هغوی څه وایي راځئ زموږ سره څنګه شکست چې اوس ورکړی دی د دې نه به وله غټ شکست بیا نور هم ورکوو او دغه کابل چې کوم دی نو انشاءالله که خیر دا د پاکستان ټوټل او پاکستان به ترې جوړوو دغو هندوانو ملګري دي دا یې د دې هندوانو نه واوړي او دا د ځان اصلي پښتانه جوړ کړي د هندوانو مرګستوب دې نه کوي افغانانو ته دا خبره کوم چې تاسو زموږ وروڼه مسلمانان یې موږ سره جنګ مه دې کوئ دا تاسو یا شکست وخوړو دا خو تاسو د شیطان نه وجې وخوړو چې تاسو انډیا سره شرکت وکړو د هغوی د وجې تاسو د هغوی په هغه کې رالې خبرو کې او موږ سره مطلب دا جنګ وکړو تاسو شکست وخوړو د دې مطلب دا چې یاره تاسو زموږ د مقابلې نه یې خو موږ تاسو نه خوارو هر وخت موږ تاسو له لاس تر کړی موږ کوشش کوو چې یاره افغان زموږ رور شي تاسو سره موږ هر قسمه امداد کړی موږ تاسو سره بارډر او وخت کلو ساتلی زموږ چې څونه سامان د دې د اندر دي هغه ستا په کار راځي موږ ته کم وي خو موږ چېرې ستا په کار راشي نو زه دا افغانانو ته دا ورکوم تاسو زموږ وروڼه نو تاسو موږ سره هماغه ورورولي وکړئ او که چېرې غلطي ده نه شوه لکه دا څنګه هم چې وکړل نو همدا همدغه انجام وي افغانستان له پکار دي طالبان حکومت له پکار دي چې دوی د انډیا مرسته نه کوي هغه کافران دي دلته د خپلو مسلمانانو مرسته وکړي په دغه باندې او یا کاله جګړه شوه په کشمیر باندې دي هغې سر کشمیر تسلیموي دا خو څه ناجیزه دغه دی او موږ د خپلو کې نه اچوي نو بس بیا خو په کابل له پاکستان جنډه یو موږ دا وایو د خپل افغانستان والرونو ته چې تاسو د انډیا د ملګرتیا مکمل پرېږدئ او که پرېم نه ښوده انشاءالله تعالی چې دې نه به له عبرتناک شکست درکوو او قلار شئ د هندوانو نه مکمل د هندوانو نه قلار شئ او خپل موږ سره هغه موږ چې کم تاسو له هغه تحفظ درکړی او کم تاسو باندې موږ د حیا څادر اچولی هغه تاسو ټول ګډوډ کړ او مکمل قلار شئ بس دا ستاسو ډېره ده بس دې نه تاسو لږ عبرت والی او مسلمانان شئ باقي د هندوانو دا رسم پرېږدئ انشاءالله تعالی او د دهشتګردو ملګرتیا هم مه کوئ او د پاک فوج هم شکریه ادا کوم تاسو د پښتونخوا د ولس خبرې واورېدې چې ګڼي چې دا زموږ یو مسلمان ملک دی او موږ نه غواړو چې د دوی سره موږ جنګ وکړو خو دوی ته دا وایي حکومت ته چې دغه دهشتګردو سرپرستي پرېږدي او د انډیا د هندوانو ملګرتیا پرېږدي